دې وخت کې ځکه یو رمضان مبارک په دغه روژه کې دغه میاشت کې روژې مونږ ونیسو زنانه اکثر ناخبره وي دغسې بعضې نارینه وي هغه ناخبره وي ماسخوتن ته ماښام ته د ټایم داخلېدو نه مخکې 10 منټه شپه 15 منټه دغه غیر مقلد وابیان بې ټایمه اذانونه به شروع کړي نور به د دې وخت کې غروب شوی نه وي بې ټایمه به ظالمان اذان شروع کړي دلته کور کې زنانان او نارینه هغوی به خپله روژه ماتې کړي نو ټوله روژې تباه و برباد شي ألف عينتي دجيلي بدتي خلاكوي وقبل جالك براجير شيد وعلو ناس وعلو خبير ډیر خلک وی ویره دا وابیان علی حدیث او دا غیر مقلدین چې دي وی دې بیٹه ما روزه ماتي دی ډیر د وخت کوي الکه مونږ روزه د وخت نه ماتو ته ډیر لیټ ماته انصاف دا دے د الله پیغمبر فرمایلیو او صحیح حدیث د بخاری او مسلم کې راغلیو روایت د سهل کې راځي د الله حبیب فرمایل لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطره دا خلق چې ترکمه ذرو جماعت کی دی بډیر خیر کی او دی بډیر کامیابی کی د الله حبیب فرمایلی دی چې روزه لګ زر ماتوي څنګه ماتوي کله چې د نور آثار ختم شو نو د شپې راتلل خو ماسخوتنی دغه ټیم پورې روزه نه د نور آثار او رڼا چې ختم شوه بس دا د روزه ماتې بهترین ټیم دی بل روایت د عمر صاحب کې راځي اذا غربت الشمس افطر الصائم د الله حبیب فرمایلیو چې کله نور وغورځېدو روزهدار د بیا ایساریږي نه دی خپل روزه ماتي دا ډېر غلط اعتراض د چې یاره دی بې ټیمه روزه ماتي نه دا صحیح ټیم د چې کله د نور آثار ختم شو بیا د روزه ماته که بانګ ویل ورله هېڅ ضروري نه دي د سلفو په دور کې داسې هېڅوک نو چې ګنې هغې د بانګ د انتظار کړي او په بانګ د روزه ماته کړي د ابو هریره عنه روایت امام ترمذي ذکر کړی دی چې رب العالمین فرمای احب عبادی الی اعجلهم فطره هغه بندگان ماته ډیر نږدې دي چې هغې روزه ماتې لږ زر کوي دا ډېرې چې لیټ کوي وي زه خبره یقین ته رسوم د دې خبرو ته الله نه پابند کړي دا ډیره تیاره را ایستلو دا روزه لیټ کول دا ذمہواری پتا الله او رسول الله نه دی نو دا دین ته د خپل عقل موافق ولې چلے چې الله او رسول الله دا بوج پتا نه دی ته پسان باندې په زور ولې راولي او دا غرنګي ابو داود او ابن ماجه کې روایت د ابو هريره کې راځي لئن اليهود يؤخرون دا د يهود عمل چې روزه مات به ډیر لیټ کو او ابن مسعود صفت رسول الله په دی وجه باندې کړو چې يعجل الافطار ويعجل الصلاه زر جماعتي کی او بیا ډېر ټیم نه اخلي منزلم ځان په ټیم راسي ځنې خلک زموږ د احناف رونه نه دي د دیو به کمه یادې دی د ماښام په کوجه کې بانګ چې ماښام څوک وایي که نه نو بانګ والا لاسب ته نه راغلی دی باباجی صاحب ورپسې اقامت شروع کړي دا ډېره غلطه طریقه ده د هر اذان او د هر اقامت منځ کې صحیح حدیث کې رسول الله فرمایلو د هر اذان اقامت منځ کې 2 رکعات نفل دي کوي دی دغه ټیم نه ورکوي بس وي دا ماښام ډېر لږ ټیم دی او په روژه کې د دې ماښام ډېر غټ وصیه شي خوراکونه کوي تر دې چې بیخي تیاره به په نظر باندې راشي او ماښام نه کوي نه مناسب رو جماعت وکا او بیا منځ وکا د هغې نه بعد بیا ځان مړوه دا ماښام ټیم دومره بیا ملیټ کوه چې بیخي ته 20 منټو ته او نیمې ګنټې ته ورسې او د هغې نه بس منځ کې دا خو بیا ماسخوتن داخلېږي نو عرض مې دا کو چې مسلمانان دیو به روجه د خپل عقل موافق نه